أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. نهم سپارہ سورہ اعراف آیت نمبر 183 84 85. مخکې آیتونو کې الله پاک د رسول الله صلی الله علیه وسلم لتسلی ورکړله چې ولې د مکې مشرکینو رسول الله ته لیونی او مجنون وي. الله پاک آیتونه نازل کړل او وی فرمایل ستاسو دا ملګری دا لیونی نه دی بلکې دا یرونکی دی، دا خو د الله تعالی رسول او استازی دی. ورپسې وفرمایل ستا کار او ستا محنت او ډیوټي صرف دې خلکو ته زما پیغام رسول دی. دا خلک صرف خبره کا بقایا کو دی ایمان نه راوړي نو دا د دوی خوښه نه ده. هدایت ورکول په سمه لار راوستل الله تعالی وایي دا زما کار دی. من یضلل الله فلا هادی له. الله تعالی وایي زه چې څوک ګمراه کړمه څوک په دنیا کې نشته چې دی په سمه لار باندې راولي. نو هدایت ورکول زما لاس کې دي. ستا کار او ستا محنت صرف او صرف څه دی؟ دی ته زما پیغام رسول دی. بیا به د دې مکي مشرکینو به د رسول الله نه یو سوال کو او دا به وي ته موږ ته دا خبره کوې چې قیامت دی او سختۍ دي او دا به وشي او دا به وشي او دا به کله وي او کله څه ټایم به راځي او ته وایې چې ځمکه او اسمان دا غرونه به ختم شي او سمندرونه به ختم شي او ونې بوټي به ختم شي او دا به وشي دا به وشي. یو قسم دا خندا به یې کوله. دا به کله وي او څه ټایم به راځي چې موږ او دا به پکې بعض وي موږ خو د خپل خلک یو، موږ خو د ټبر خلک یو، نو که نور چاته نه وایي نو بس خیر ده مو وایي نو موږ ته خو ووایه چې ځان مې تیار کړو که نه چې دا به کله راځي. نو الله پاک آیتونه نازل کړل ورته یې وفرمیل یسألونک عن الساعة ایان مرساها. دی پیغمبر ستا نه سوال او تپوس کوي چې دا قیامت به کله راځي. نو قل ورته ووایه انما علمها عند ربي. دا قیامت علم اخو صرف الله تعالی سره دی، ما سره د هغوی علم نشته دا قیامت به کله راځي. حدیث جبریل کې بخاري شریف حدیث دی. جبریل علیه السلام د یو صحابي په شکل کې راغی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته کېناستی او تپوسونه ترې کوي وی ایمان څه ته وایي او احسان څه ته وایي. اوږد حدیث دی. اخري کې ته تپوس کوي وی یا رسول الله قیامت به کله. نو پیغمبر علیه السلام خو پېژنده چې دا جبریل دی. ورته وی چا چې سوال کړی دی وی دې زما نه ښه پوهېږي چې ده ته پته نشته د هغې علم صرف الله تعالی ته دی. الله ته پته ده کله راولي. بیا بل د قرآن کې فرمایي ان الله عنده علم الساعه. علم د قیامت صرف او صرف الله سره دی. هېچا ته دا پته نشته چې دی به څه ټایم راولي او کله به راځي. ولې چې انسان هر وخت په یره کې وي. انسان په هر وخت په یره کې وي چې ده ته دا پته نه لګي چې قیامت به څه ټایم راځي. بیا د هغې حدیثو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي وی داسې ناڅاپي به راځي چې ګاهک به خپل چې کوم کس کپړه اخلي ګاهک به راغلی دوکاندار کاکا به ورته تانس پړدی وي یو سر به د ګاهک په لاس کې وي بل به چې دی نو دوکاندار به وایي دې کې به एकदम قیامت شي، دې کې به एकदम قیامت شي، دومره ټایم به پکې نه لګي. بل ځای کې روایت کې راځي یو کس به نوړی جوړه کړي
او د لاندې نه به نوړی راخلي خولې له ویلاني راوړي او قیامت وشي. اوس دا چاته پته نه لګي مونږ خو یاره مونږ به ژوند تېرو زندګي به تېروو او دا به ډېر سخت مراحل را روان دي. له دې لپاره الله تعالی پټو ساته چې دا خلک دا خو امتحان دی چې دوی عمل وکړي. نو الله تعالی وفرمایل قل انما علمها عند ربي. د قیامت علم ګوره دی رسول الله سره نشته چې تاسو د ده نه تپوسونه کوئ. دا علم خو ګوره صرف الله تعالی سره دی. بیا فرمایي لا یجلیها لوقتها الا هو. نه ښکاره کوي د قیامت وخت مګر صرف علم د هغې الله تعالی سره دی چې کله به راولي. ثقلت فی السماوات والارض. الله تعالی وایي دا خبره ډېره درنه ده په اسمان او په ځمکه باندې. ځکه د قیامت ورځ داسې اسانه نه ده بلکې هغه به یو هیبت وي. او الله قرآن کې فرمایي یا ایها الناس اتقوا ان زلزلة الساعة شیء عظیم. ای خلکو د هغې ورځې نه ویرېږئ په کومه ورځ چې به یو زلزله راشي او هغه به ډېره لویه ورځ به وي. خلکو باندې به هیبت وي. یوم ترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید. الله قرآن کې وایي ته به دا خلک ویني دی به نشه نه شي او دی به نشه نه وي د الله تعالی عذاب به ډېر سخت وي. او دومره هیبت چې زنانه به وایي خپل حمل وغورځوي د هیبت او د یرې د وجې د هغې غم په کار دی. نو الله وفرمیل دا خبره ګورئ ډېره درنه ده په اسمان او په ځمکه باندې. دا اسانه نه ده. او لا تأتیکم الا بغته. نه به راځي تاسو ته به ګوره ناڅاپه به راځي. تاسو به خبر هم نه یې. الله تعالی به قیامت کی فرمای او ويسألونك كأنك حفي عنها. او تاسو د دې پیغمبر نه داسې سوال کوئ يسألونك تپوس کوي ستانه كأنك حفي عنها گویا کې چې تاسو سره د هغې معلومات دي. الله وایي د هغې معلومات مې چاته نه دي ښودلي نښې مې ښولي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل البته نښې درته ښولی شم چې د قیامت چې کومې دي. وایي یوه نښې دا ده چې زه راغلی یم. رسول الله وفرمیل وایي زه او قیامت داسې یو زه او قیامت داسې یو. زما راتلل گویا چې د قیامت رانږدې شو. اوس وګورو 1400 کاله تېر شو او بیا هم الله تعالی بس کله غواړي هغه یو نښه چې کومه مطلب الله تعالی رسول الله راولېږي هغه نښه برابر شوې ده. بیا نور نښې چې رسول الله وفرمیل د مور پلار قدر به ختم شي او د دوستانو قدر به ډېر پیدا شي. د مور پلار نه قدري به پیدا شي. کمزوري خلک به راپاسي غټ غټ بلډینګونه به آباد کړي. الله نښې دي ټولې برابر شوي دي. رسول الله وفرمیل لا تأتیکم الا بغته كأنك حفي عنها. گویا که دی تا نه سوال کوي چې تا ته د هغې علم وي به تا سره د هغې علم نشته. فرمای قل انما علمها عند الله. قل ورته ووایه علم د قیامت او صرف او صرف الله تعالی سره دی. اکثر خلک دې نه پوهېږي او که دیوی د رسول الله په عیبو پوهېږي الله تعالی د هغې جواب کوي قل لا املک لنفسي نفعا ولا ضرا. ورته ووایه چې زه ګوره اختیارمند نه یم چې ځان له نفع او خیر ولټومه. ما سره دا اختیار نشته. که ما ته پته وه چې زما په دې کې خیر دی لکه انسان ته پته ولګي دې کار کې مې نقصان دی نو دا به یې نه کولو. او کوم کار کې چې ګټه وه نو ظاهرا به څه ښکارېده نو خوا به یې کول. پیغمبر علیه السلام وفرمیل ولو كنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر. که چېرې زه په غیب پوهېدی او ما ته دا پته لګېدی چې دا ښه دي او دا خراب دي نو ما به ځان له ډېر خیر جمع کړی و. ډېر خیر به مې جمع کړی و. وما مسني السوء. او ما ته به د سره تکلیف نه رارسېدو چې کوم ځای کې به مې کته چې زما صحابه به دې ځای کې مري شهیدان کېږي به هغه ځای ته به ډوتلم نه هغه ځای ته به هغه کار به مې نه کو نه. د نقصان والا کار به مې نه کو د نفع والا کار به مې کو. معلومه دا شوه چې ګورې د ټولو نه په مخ د ځمکه باندې د ټولو نه معزز انسان هغه پیغمبران دي. بیا په هغې کې رسول الله دی هغه خپله وایي زه ګورې په غیبو نه پوهېږم ما ته پته نشته. نن موږ وایي پلانکې پوهېږي ډنګلې پوهېږي دا نه هېڅوک هم په غیبو نه پوهېږي. د غیب علم صرف او صرف یو الله تعالی سره دی. ان انا الا نذیر مبین. الله تعالی د پیغمبر ډیوټي ذکر کړه. ګوره پیغمبر څوک دی؟ نذیر و بشیر دی. خلک یری خلق د جهنم نه یری خلق د قبر نه یری خلق د عذابونو نه یری. و بشیر او خلق له زیری ورکوي د جنت زیری ورکوي د خوشحالو زیری ورکوي د جنت کې د بنګلو زیری ورکوي. یؤمنون د چا دپاره چې څوک ګورې په الله تعالی ایمان ساتي دا خلکو دپاره. من یضلل الله څوک چې ګمراه کړي الله تعالی فلا هادي له نشته دی په لارې راوستل د هغه.
ويذرهم فريق ددي لرا في طغيانهم پسر شيخ بلکی يعمهون سرگردانا يسألونك تپوس كستانا عن الساعة ببارد قیامت کی ایان مرساها کلب ورات للددي قل ورتوا يا انما علمها بشك علم د قیامت عند ربي الله تعالى سرده لا يجليها نخكار كي لوقتها وقت قیامت الا هو مگر الله تعالى تفترا سقلت درنا خبر دا في السماوات فاسمانونو کی والارض پزمک کی لا تأتيكم نبرازي تاسوتا الا بغتا مگر ناصابا يسألونك تپوس كستانا كأنك حفي عنها گویا کہ تاثر عددی معلومات تھی قل ورتوا يا انما علمها عند الله بشك علم د قیامت الله تعالی سره ده ولكن اکثر الناس لیکن اکثر خلق لا يعلمون نپویږي قل لا املك لنفسي قل ورتوا يا لا املك لنفسي مالک نیما د خپل نفس د پاره اختیار مند نیم د خپل نفس د پاره نفع ولا ضرر د نفع او د ضرر الا ما شاء الله مگر هغه چې الله تعالی غوښتي وي ولو كنت اعلم الغيب او کچره ز پوهې په غیب باندې لاستكثرت من الخير نو ما بخدان لډیر خیر جمع کړو وما مسني السوء او نه برسید ما د تکلیف ان انا نیم ذا الا نذير مگر يلون کې وبشير او زیر ورکون کې لقوم يؤمنون دا قوم د پاره چې ایمان وروړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام محمد وآله وصحبه طول صحت ورکړي څومره بیماران دي الله ټول شفا کامله نصیب کړي کورونو کې دي هسپتالونو کې دي الله دې زموږ نه رضا شي الله دې قرضداري د قرض نه خلاص کړي الله موږ ته خپل رضا نصیب کړي موږ ته د قرآن او د حدیث محنت نصیب کړي الله دا محله دا کله په دین باندې آباد کړي الله موږ ټول خوشاله کړي پریشانۍ ختم کړي مصیبتونه ختم کړي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد